یوه کجوره ابو دحداح رضی الله تعالی ته میلاو شوه او د 600 کجورو باغي هغې مشر صحابي له ورکو چې هغه له ورکو ابو دحداح رضی الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل وی د الله پاک پیغمبره اوس زه دا یوه کجوره د یتیم صحابي ته ورکوم دا یوه کجوره د دې یتیم شوله د خپل دیوال نیغ کې دا کجوره ما دله ورکړله بیا یې ورته وفرمیل وی د الله پاک پیغمبره ته دې په بدل کې خو الله ماله په جنت کې کجوره راکړه که نه ته دې په بدل کې خو ما ته په جنت کې ونه میلو شو که نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی نه ابو دحداح رضی الله تعالی حیران شو چې د 600 کجورو باغ هم لاړ او په جنت کې ونه هم میلو نه شوله نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ابو دحداح ما خو وی چې دا یوه کجوره دې صحابي ته چا ورکړه نو الله تبارک وتعالی به له په جنت کې یوه کجوره ورکړي تا خو د 600 کجورو باغ ورکو د هغې په بدل کې الله تعالی په جنت کې دومره کجورې درکړي دومره ونې درکړي چې د هغې شمېرل ممکن نه دي د هغې شمېرل ممکن نه دي او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی ابو دحداح د هغې میوو د هغې کجورو چې کومه میوه ده نو څه ښایسته میوه ده څه ښکلې ونې دي نبی علیه السلام بار بار لګیاو ابو دحداح څه ښکلې بیه دې وکړه څه ښکلې کجورې دي د جنت واغستې بار بار یې دا خبره کوله په مجلس کې چې څومره صحابه کرام ناستو که نه نبی علیه السلام دا خبره دومره پیرې بار بار وکړه چې هر صحابي دا ارمان وکړو چې کاش زه ابو دحداح وي کاش چې دا معامله ما کړی وي ابو دحداح رضی الله تعالی د مجلس نه راپاڅېدو په دغې باغ کې په منځ کې د ده کور هم و په د خپل باغ کې دننه پاتې کېدو د باغ نه بهر ودرېدو او ښځې ته چغې وایي ای پلانکی ای پلانکی ای پلانکی هغه ورته وایي څه چل شی ولې د بار نه اوازونه کوي خو راځه کور ته که نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی صحابه کرام ته غیر چاپیره ناستی په دې دوران کې یو یتیم صحابي راغی یتیم وی د الله پاک پیغمبره زه یتیم یمه زما د کجورو باغ دی ما د هغې خپل باغ نه دیوال تاوو ما وی چې هسې نه دا رانه څوک قبضه کړي خو د الله پاک پیغمبره چې کله ما خپل باغ ته دیوال کو نو چې کله زه دیوال سیده بیامه نو زما سره یو ګاونډي دی د هغه کجوره زما طرف ته راځي او که هغه ترې پرېږدم نو بیا زما دیوال کږېږي نو ما هغه ته ووي چې یاره دا کجوره ماله راکړه نو زه به د خپل دیوال نیغ کړمه خیر دی یو بوټی دی دا ماله راکړه زما طرف ته به راشي هغه راته انکار کوي د الله پاک پیغمبر هغه کجوره ماله نه راکوي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل څه دې غرض دی زه ستا سپارښت وکړم هغه ته او د الله پاک پیغمبره کو سپارښت یې وکړو نو ښه به یې نبی علیه السلام به په یتیمانو باندې ډېر زیات خفه کېده په خپله یتیم پاتې شوی و د یتیم احساس ورسره ډېر و دغه ګاونډي د دې یتیم صحابي چې و دا مشر صحابي و نبی علیه الصلاة والسلام هغه راوغوښتو ستا سره په ګاونډ کې دا یتیم هلک دی باغ دی وی او د الله پاک پیغمبر د باغ ما سره شته دی په ګاونډ کې دی خپل دیوال کوي خو چې کله دیوال نیغ بیایي نو ستا یو بوټی د ده طرف ته راځي نو دا یوه کجوره دله ورکړه نو دی به د خپل دیوال نیغ کړي د الله پاک پیغمبره نه ورکوم ورله دا ورله نه ورکومه حکم دی که نه مشوره ده وی نه حکم خو نه دی ستا کجوره ده تی مالک مشوره درله در کومه کو دله دې ورکړه نو ښه به وي وی د الله پاک پیغمبره چې حکم نه دی مشوره ده نو بیا ورله نه ورکوم د خپله کجوره نه ورکوم ورله نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه هسې چې ورله نه ورکوې د دې قیمت ووایه پیسې ووایه قیمت ووایه نو په پیسو به یې درنه واخلو او کو دا کجوره تا دله هسې ورکړه او یا دې ورله په پیسو ورکړه الله تبارک وتعالی به د دې په بدل کې تاله په جنت کې کجوره درکړي او داسې کجوره به درکړي چې د هغې به دومره اوږد سوری وي چې یو سوار به په هغې باندې 100 کاله سفر کولی شي داسې کجوره به الله په جنت کې تاله درکړي
الله صحابه کرامو چې دا خبره واورېده که نه دا کجوره دله ورکه الله به تعالی په جنت کې کجوره درکړي. نو صحابه کرام په دې خبره باندې ډېر وپسخېدل چې دا خو نبي علیه السلام ډېره درانه خبره وکړله. د دې خو دا مطلب شو که دا کجوره د یتیم صحابي له چا ورکړه نو الله تبارک وتعالی دغه دپاره جنت واجب کو. ځکه چې نبي علیه السلام وفرمایل چې تعالی به الله په جنت کې کجوره درکړي. خو مطلب دا چې جنت ته به ځې که نه جنت ته به ځې که نه دا خو نبي علیه السلام ډېره درنه خبره وکړه. هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره جنت ته خو به ځم که نه جنت ته خو به ځم که نه دا مشر صحابي ورته وایي. نبي علیه السلام ورته وفرمیل او مسلمان جنت ته خو به خامخا ځي. وایي چې جنت ته ځم نو دا یوه کجوره دی پکې خیر دی نه ښودلی نه ورکومه یو دی پکې نه روغ جنت ته چې یو کجوره دی پکې نه که نه خو دا دله نه ورکوم دا کجوره. مشران په دې ونو ډېر خفه کېږي ښه ډېر خفه کېږي. د ونې نه ولا چا دوه درې سانګوړۍ پاڼه ماته کړي دی چې کور ته راشي نو بچو ته وي خلکو نه جایداد قبضه کو تاسو کور کښېنئ ورشئ ونې له خلکو ټولې ماتې کړي هلکه څه چلو شو که پاڼه یې ترې لږه ماته کړه څه شو که نه. خو دا مشران په ونو ډېر خفه کېږي وایي جایداد یې نه قبضه کو تاسو کور کښېنئ خلکو نه ونې قبضه کړې تاسو کور کښېنئ. نو کشران چې د کوره وځي چې تر هغه غره به جنګ اړم شي د چا د وجې نه د هغې مشر د وجې نه ده پسې لېږلي که نه. هغه مشر صحابي په ونو خفه کېدو د الله پاکه پیغمبره دا کجوره ورله نه ورکو نه ورکومه. په دې مجلس کې یو صحابي ناست و ابو دحداح رضی الله تعالی عنه دی پاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره دا خبره د دې مشر صحابي سره خاص ته کو عامه ده کو دا ونه د یتیم له هر چا ورکړه نو هغه دپاره په جنت کې کجوره ده هر چا چې ورکړه که نه دا خبره ده پورې خاص ده. نبی علیه السلام ورته وفرمیل نه د ده پورې خاص نه ده کو دا ونه د یتیم صحابي ته هر چا ورکړه الله تبارک وتعالی به ورله د دې په بدل کې په جنت کې کجوره ورکړي. ابو دحداح رضی الله تعالی پاڅېدو هغې مشر صحابي ته وایي ته ما پېژنې هغه ورته او پېژنم د ابو دحداح یې که نه وی په مدینه منوره کې زما باغ دی چې 600 کجورې پکې ولاړې دي هغه باغ پېژنې داسې به څوکي چې د ابو دحداح د باغ نه به خبر نه په مدینه منوره کې به داسې څوکي چې هغه ته به د ابو دحداح باغ نه معلومو. د مدینې منورې ټول تاجران په دې انتظار وي چې ابو دحداح به کله خپل باغ میوه خرڅوي چې مونږ یې والو. مدینې منورې تاجران په دې انتظار وي چې د ابو دحداح د باغ کجورې به کله رارسي. په مدینه منوره کې خو ستا باغ د ټول نه غټ باغ دی وی غټ باغ دی وی او وی دغه یوه ونه ماله راکه او زما چې د 600 کجورو کم باغ دی هغه درله مې درکو هغه مې درله درکو ماله صرف دا یوه کجوره راکه. هغه مشر صحابي نبي علیه السلام ته داسې په تعجب سره وکتل وی د الله پاکه پیغمبره د ابو دحداح دا خبره اوري دا اوري دی څه وایي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی او اورمه وی د الله پاکه پیغمبره بیا پې ته ګواه شه چې ابو دحداح د یوې کجورې په بدل کې مال خپل باغ راکو ته پې ګواه شه. نبی علیه السلام وفرمیل زه پې ګواه یم. بیه وشوله یوه کجوره ابو دحداح رضی الله تعالی ته میلاو شوه او د 600 کجورو باغي هغې مشر صحابي له ورکو چې هغه له یې ورکو. ابو دحداح رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وفرمیل وی د الله پاکه پیغمبره اوس زه دا یوه کجوره د یتیم صحابي ته ورکومه دا یوه کجوره د دې یتیم شوله دی د خپل دیوال نیخ کې دا کجوره ما دله ورکړله. بیا یې ورته وفرمیل وی د الله پاکه پیغمبره ته دې په بدل کې خو الله ماله په جنت کې کجوره راکړه که نه د دې په بدل کې خو ما ته په جنت کې ونه میلو شو که نه. نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی نه ابو دحداح رضی الله تعالی حیران شو چې د 600 کجورو باغ هم لاړو په جنت کې ونه میلو نه شوله. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ابو دحداح ما خو وی چې دا یوه کجوره دې صحابي ته چا ورکړه نو الله تبارک وتعالی به په جنت کې یوه کجوره ورکړي. تا خو د 600 کجورو باغ ورکو د هغې په بدل کې الله تعالی په جنت کې دومره کجورې درکړي دومره ونې درکړي چې د هغې شمېرل ممکن نه دي د هغې شمېرل ممکن نه دي.
او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل وی ابو دحداح د هغې میوو د هغې کجورو چې کومه میوه ده نو څه ښایسته میوه ده څه ښکلې ونې دي نبی علیہ السلام بار بار لګیاو ابو دحداح څه ښکلې بیه دې وکړه څه ښکلې کجورې دي د جنت واغستې بار بار دا خبره کوله په مجلس کې چې څومره صحابه کرام ناستو که نه نبی علیہ السلام دا خبره دومره پیرې بار بار وکړه چې هر صحابي دا ارمان وکړو چې کاش زه ابو دحداح وی کاش چې دا معامله ما کړی وی ابو دحداح رضی الله تعالی د مجلس نه راپاسېدو په دغې باغ کې په منځ کې د ده کور هم و په د خپل باغ کې دننه پاتې کېدو د باغ نه بهر ودرېدو او ښځې ته چغې وایي ای پلانکی ای پلانکی ای پلانکی هغه ورته وایي څه چل شی ولې د بار نه اوازونه کوي خو راځه کور ته که نه وی تاسو د دې کور نه راوځئ زه دننه ځکه نشم درتلی چې دا کور او دا باغ زما نه دي دا ما خرڅ کړي دي تاسو دا کور خالی کوئ ښځې ورته وي ښځې ته خو یې پته وه چې زما خاوند ابو دحداح دا ډېر لوی تاجر دی غټې غټې بیې کوي د هغې مطلب دا و چې چېرته ښه تاجر به راغلی او ښه ډېرې درنې پیسې به وله ورکړي چې ده به ورسره کور هم خرڅ کړی نو بیه به ورته پرې ښه راغلي جو ځکه وی ابو دحداح په چا دې خرڅ کو په چا دې خرڅ کو د ابو دحداح رضی الله تعالی ته د بار نه اواز وکړو وی ای ښځې دا مې په الله خرڅ کو دا مې په الله خرڅ کو دنې نه ورته ښځې اواز وکړو وی ای ابو دحداح تر اوسه پورې چې دې څومره بیې کړي داسې ګټوره بیه دې پکې چېرته نه وه کړې زنانه هم داسې جوړې وې که نه زمونږ زنانه وې خو چغې سوی به شروع کړه هله کور دې هم خرڅ کو سر توره دې کړم اوس به چېرته پاتې کېږم زنانه ورته د دنې نه اواز وکړو وی ابو دحداح تر اوسه پورې چې دې څومره بیې کړي داسې ګټوره بیه دې پکې چېرته نه وه کړې دا نن چې دې کومې بیه وکړله او خپل بچي د ځان سره را روان کړو کور او باغ یې پرېښودو وی مونږ له الله شته دی مونږ له الله شته داسې زنانه وي داسې زنانه داسې نارینه وو چې نبی علیہ السلام خبره وکړه ده کو دا کجوره چا دې یتیم له ورکړه الله ورله په بدل کې په جنت کې کجوره ورکړه اخوا پکې بیا سوچ نه و اخوا پکې بیا بله خبره نه وه بیا د صحابه دا د یو بل سره ضد و چې څوک به چې دا کجوره دې صحابي ته ورکړي ما به خبره پوهېږې که نه او ډېر خو عمل نشته دی د زړه لوښي مو کاږه دي باران وریږي ناله بهیږي خو د زړه لوښي مو کاږه پراته دي نو اوبه پکې د کم طرفه جمع شي ته خو د زړه لوښی لږ نیغ کېده چې څه خو پکې جمع شي که نه جومات ته راځو قبرستان ته ځو جلسو جلوسونو له ځو بیانونه اورو خو د زړه لوښي خو کاږه پراته دي د زړه لوښی خو نیغ کړی نه دی یو ځل دی جومات ته په دې نیت راشه چې د زړه د لوښی به نن نیغ دمه چې څه واورم چې عمل پرې وکړم ته ګوره چې ژوند دې بدلېږي که نه بدلېږي موږ جومات ته راځو په دې نیت باندې چې استاد صاحب لګیا دی موږ هسې نه منو سړیا چې ته په دې نیت راغلی نو بیا تې بار په دې ور کې تپوس کې مولي صاحب کومه مسله وکړه ما ته څه پته ده خو څه به یې ویلي نو څه به یې ویلي نو ته راغلی د اورېدو په نیت نه وي نو ته راغلی د عمل په نیت نه وي نو ته خو راغلی یو رواج لوي چې د جمعې ورځ د کبار ګرځم د خلک به وایي چې د جمعې مونځ هم نه کوي راشه جومات ته خو لاړ شه که نه داسې چې داسې نه بیا به چېرته به موږ باندې عمل وکړي چېرته به ژوند بدل شي چېرته به زندګي بدل شي عثمان رضی الله تعالی چې کله مقبرې ته ورغې او په قبر به یې سترګې ولګېدې نو ډېر زیات به یې ژړل حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې نو چا ته نه تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړې دا ولې عثمان رضی الله تعالی ته وفرمایل وی دا قبر چې ده که نه دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړی ده دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې خو کو د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده بیا خو کامیابي نشته دی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل
وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ که نه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي وي چې تاسو ته یې د عذاب قبر ښودلی وي خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دې سارو باندې عذاب قبر نشته دی کو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناور باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی د دې سارو بر سره غوښه نه وراغلې خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې هم عذاب قبر شته دی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النيران نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی دا قبر چې دی کنه دا د خاور یو ډیره کې مې حسابوي دا د خاور یو سله مې حسابوي دا خو د جنت د باغچو یو باغچه ده یا د جهنم د کندو یو بدترینه کنده ده یو بدترینه کنده ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې نیکمل انسان په دې قبر کې کېښودی شي نیکمل انسان په کې کېښودی شي دا قبر ورته وایي زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه حدیث مبارک کې راځي وایي د جنت بستره ورته وغوړولی شي د برې نه اواز وشي البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه د جنت جامې ورته واغوندوئ د جنت بستره ورته خوره کوئ او د جنت د طرف نه یو پیړکۍ ورته کولاو کوئ چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولو شي خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي دا قبر ورته وایي دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله قتل یې کو غیبت یې کو زینای کوله غلای کوله هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پرې داسې راجوخته شي راتنګه پې شي نبی علیه الصلوۃ والسلام د خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وایي ده دا چجې دا پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورالې دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي د اسمان نه اواز وشي البسوه من النار وافرشوه له من النار د جهنم جامې ورته واغوندوئ د جهنم بستره ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه دته یو کړکي کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي دې قبر ته الله تبارک وتعالی دې پناه را نصیب کړي بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانې په د باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی د دغې اجدهاګانو نه کو چېرته یوه اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکې سیرپ وو د هغې پوکې به دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چېرته شینکې زرغون نه شي داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي راحت دی پې سکون دی پې بیا هم دی الله یادوي نو وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي الله ته اواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی وی دا پرشتي وی چې یاره دا اواز خو څه اشنا غونته اواز دی
دا اواز خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او هغه اواز دی اوس پکې درد دی تکلیف دی اواز اشنا دی مخکې مونږ دا اواز اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه اواز اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه و او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه اواز غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان اواز ښکاري نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به یې ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی تکلیف راغلی نو دا فرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وی الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړی الله اوس مې مصیبت دی تکلیف کې دی الله دا تکلیف دې نه لرې کا ته دې انسان فرشتې الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی او په ده باندې کله مصیبت راغی او دی الله ته آواز وکړي نو دا فرشتې وایي دا خو ډېر څه ناشنا غونته آواز دی دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس مې چېرته تکلیف دی او دا آواز اورو ناشنا آواز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به ته الله یاد کی فرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خو دا نغده پیدای په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله دې تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دې ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورتاوه کړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم مونږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې مونږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا مونږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاکه پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغې به وي دا چغې به د جبریل علیه السلام تر غوږو شي جبریل علیه السلام به یې واوري چې د جهنم نه آواز راځي او آواز د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا آواز دی الله ته آوازونه کېږي د جهنم نه نو جبریل علیه السلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوځي چې په سجده پریوځي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ارفع رأسک یا جبریل ای جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې څه چل وشو جبریل علیه السلام ورته وفرمایي الله یو اواز مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه
الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په ووایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار خپل بچی خطا کیږي نه خطا کیږي د جهنم چې کم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کی نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه راودیستو جبریل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وی چې جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوی باسه الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي جبریل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوی باسه مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د په هغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ای ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وي نو د جهنم چې کومه فرشته د داروغه مالک هغه به د دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي چې روباسي که نه نو جبریل علیه السلام ته به یې حواله کړي چې حواله کړي جبریل علیه السلام به د ځان سره روان کړي جبریل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریله ما چې په کم کس پسې لیږلی وی هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا به لاړ دی الله تبارک وتعالی به دې انسان ته ووایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لیږلي دی به وایي الله را لیږلي دي د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لیږلی الله را لیږلی دی تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بالکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي الله پیغمبران دې رالیږلي وو کتابونه دې رالیږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې
چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو، په دغې رحمت سره دی ما معاف کو، زه دې جنت ته داخل کوي، جنت ته یې بوځئ. الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه، دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي، خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي. څه به وایي؟ یا حنانو یا منانو. او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي. الله رونو سارا پکې شته دی لخه الحمدلله، سارا پکې شته دی الحمدلله. اوس راسره موکه ده ځکه چې دا ساه وځي که نه بیا هېڅ نشته دی، بیا هېڅ نشته دی. اوس راسره موکه ده، سارا پکې ځي ښکته بره ساه ځي، د الله ذکر شروع کوي، د الله یاد شروع کوي. چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي. زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو، او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي، خوښې نه شي. نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي، که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي. د الله ذکر ډېر کوئ، او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي، قرارې په څه کې نیسي؟ نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټیم کې، او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه، الله الله، او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزه وه، د اواز دې زړه ته کوزه وه. ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي. حدیث مبارک کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په جماعت کې ناستو اعتکاف ته، نو دی چې به د جماعت نه راووتو نو یو صحابي ناستو ډېر پریشان خفه ناستو، نو ده ترې نه تپوس وکړ ای زما ملګريه زه چې تا ته ګورم ته خفه یې، ته ولې خفه یې غمجن یې، څه مسله درته ده؟ نو هغه ورته وي او ما ته یو مسله شته دی. وی څه مسله درته ده؟ مسله را باندې داره چې په ما باندې د یو ملګري قرضه ده، زه قرضدار یم، او د نبي علیه صلات وسلام روزي مبارکې ته یې داسې لاس ونیو، وی زما د په عزت باندې قسم وي چې زه دومره طاقت نه لرم چې هغه قرضه ادا کړم، ما سره څه شته دی نه، او قرضدار یم، هغه خپلې پیسې غواړي، هغه رانه پیسې غواړي او ما سره شته دی نه، او قسم په الله ما سره پیسې نشته چې هغه ته یې زه ورکړمه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وفرمایل زه ستا سپارښت وکړم هغې کس ته، کوم کس چې درنه پیسې غواړي زه ورته سپارښت وکړم چې هلکه ته صبر وکړه دا پیسې ته مه غواړه شته ورسره نه. هغه ورته وایي تا ته چې څنګه مناسب ښکاري نو هغه شانتې وکړه نو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روان شو، د جومات نه ووته فیضار یې پخپو کړو، اوس ناس اعتکاف ته دی ښه، روان شو د جومات نه ووت فیضار یې پخپو کړو، چې په لار روان شو نو دغه صحابي ورته وایي په چا چې قرضه وه، وی ای د نبي علیه صلات وسلام د تره زویه، ای د نبی علیه صلات وسلام د تره زویه، خپل اعتکاف دې جویر کو، ته خو اعتکاف ته ناست یې، ته خو د جومات نه راووتې، نو د جومات ته خو دې وځي اعتکاف ماتېږي، نو خپل اعتکاف دې هېر کو. نو هغه ورته وي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وی نه ما نه خپل اعتکاف نه دی هېر، ما نه خپل اعتکاف ما ته خپل اعتکاف یاد دی، خو د نبي علیه السلام روزې مبارکې ته یې داسې لاس ونیو، ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي دي، او چې دا خبره یې څنګه وکړه که نه، وی ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په ژړا شو، د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، وی ځکه زموږ د جدایۍ نه لا ډېر ټایم نه دی تېر شوی، زموږ نه اوس جدا شوی دی. کله یو مسلمان د بل مسلمان ورور امداد کوي په سخته کې، الله تبارک وتعالی دته د 100 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي، د 100 کالو د اعتکاف ورته څه ورکوي؟ ثواب ورکوي. ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلې دا خبره چې کله یو مسلمان د بل مسلمان په سخته کې امداد کوي او د هغه په کار راځي، الله تبارک وتعالی ورته د 100 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي، د 100 کالو د اعتکاف. الله او بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي کله چې یو انسان د الله د رضا دپاره یو ورځ اعتکاف وکړي، څومره؟ یو ورځ اعتکاف وکړي، الله تبارک وتعالی د دې انسان او تر جهنم ترمنځ 3 خندقونه جوړوي، 3 خندقونه، او د یو خندق پلنوالی دومره دی لکه ځمکې او تر اسمانونو چې څومره منځ فاصله ده.
د ځمکې او تر اسمان ترمنځ چې څومره فاصله ده دومره د یو خندق فاصله ده او الله د دې انسان او د جهنم ترمنځ 3 خندقونه داسې جوړوي. څو ورځې اعتکاف وکړي؟ یوه ورځ. نو چې کله یو انسان 10 کاله اعتکاف وکړي، 10 کاله اعتکاف وکړي، 10 کاله، او د 10 کالو اعتکاف د ثواب په څه باندې میلاویږي؟ د یو مسلمان ورور په سخته کې په کار راتلل، د یو مسلمان ورور په سخته کې په کار راتلل. نو موږ خو د ټول کال انتظار کو چې زه به روژه به راځي او اعتکاف ته به کښېنم، الله دې درنه قبول کړي، ډېر زیات ثواب لري. خو ستا سره د اعتکاف نه داسې علاوه بل یو عمل موجود دی د اعتکاف نه زیات ثواب لري. تا سره ټول کال دا عمل موجود دی، ټول کال تا ته موکه ده. کومه موکه ده؟ د یو خوار غریب په کار راشه، څوک په سخته کې مبتلا دي د هغه په کار راشه. په کار راتلل دا نه دي چې ته یوازې پیسې ورکې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې ته که نه نو د دغې صحابي قرضه یې نه ادا کوله، د کمې خبرې دپاره ته چې د سره پیسې نشته، ته ورته لږ وګوره سپارش یې کو. نو دا نه ده چې ته یو سړي ته پیسې ورکړه، نور هم ډېرې طریقې دي ته په هغې سره د خوار غریب امداد کولی شي. سپارش خو کم از کم کولی شي که نه، تسلی خو ورکولی شي که نه. یو سړی په درد کې مبتلا دی، په تکلیف کې مبتلا دی، دا نه چې ته ورله پیسې ورکړه، تسلي خو له کم از کم ورکړه که نه، تسلي خو ورکولی شي که نه، الله درته په دې اجر درکوي. نور څه نه شي کولی، سپارش خو له چاته کولی شي که نه، لکه دا سړی په سخته کې مبتلا دی، خیر دی، ته ورسره لږ لاس وکړه، سپارش خو کولی شي که نه. نو د یو مسلمان سره امداد کول، هغه سره لاس ورکول، د هغه سره ودلیدل، دا د 10 کالو د اعتکاف نه زیات ثواب لري. موږ د اعتکاف په لټون کې یو، خو د یو مسلمان په امداد کې نه یو، د یو مسلمان په درد کې په کار راتللو نه یو، بلکې الټه داسې کو چې د هغه په زخمونو باندې مالګې توړو. څوک په تکلیف کې مبتلا شي که نه، زموږ د اکثرو مسلمانانو کار دا چې د هغه په تکلیف کې اضافه کوي، هغه له په هغې درد کې اضافه کوي، د هغه د درد کې اضافه مه کوه، د هغه د درد مرهم جوړ شه، د هغه په درد کې کمی راوله. مونږ ته دا د شریعت حکم دی او دا د شریعت مسله ده. نو به هر حال اعتکاف تیر شوی دی، الله دې قبول کړي رانه. خو د اعتکاف نه راسره غوره هم یو عمل موجود دی، هغه کم یو دی؟ د یو خوار، د یو غریب، د یو دردمن انسان په کار راتلی. نو دا خو به انشاءالله ټول کال کو که نه، د چا د زخم دپاره به مالګه نه جوړېږو، د یو خوار غریب، د یو دردمن د زخم دپاره به انشاءالله مرهم جوړېږو. دا قصد کول پکار دی او دا عزم پکار دی. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل، دای پیدا کړل، نو الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام ته حکم وکړو، وی جبریله لاړ شه د جنت تماشه وکړه ویې ګوره. نو جبریل علیه السلام جنت ته لاړو، نو جنت یې وکتو او د هغې هغه نعمتونه او د هغې هغه خوشحالۍ یې ولیدلې. نو چې واپس راغی، الله تبارک وتعالی ترې نه تپوس وکړو جبریل جنت څنګه و؟ نو جبریل علیه السلام وفرمایل وی الله ته دې جنت متعلق چې چاته هم خبر ورسېدو نو هغه به خامخا د جنت دپاره تیارې کړي، دې ته به ځان را رسوي. داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان د جنت له را رسوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای، حدیث قدسی دی، الله تبارک وتعالی فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلی نه دي، غوږونو اورېدلی نه دي، او د یو انسان په تصور کې د هغې خیال هم نشي راتلی، د انسان په زړه کې د هغې تصور او خیال هم نشي راتلی. داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي. نو جبرئیل علیه السلام فرمایي الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي، کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شو نو ضرور به د جنت ته ځان را رسوي.
بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمیل وی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشه وکړه جهنم وینه جبرئیل علیه السلام لاړ او د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه وورې ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله د هغې عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا غوږونو تم د دې خبر ورسېدو چېرته به دې جهنم ته هغه رانشي چېرته به هم دې جهنم ته رانشي بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمیل وي جبریله اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشه وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیه السلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت دپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې دې جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه دا به چې ته وایي دا ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي او ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله ها لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله د له یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پې اوچتې کړي د دې درجې پې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پې راغی ده په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبی هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که روایت خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي غنه که نه په دې ورته هم الله اجر ورکوي په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې ده ته یو تکلیف میلاو شو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګرانه ده دا الله سودا څه ده ګرانه ده د الله سودا ارزانه نه ده جنت ګټل داسې آسان کار نه تکلیف په برداشت کوي زموږ استاد به فرمایي دا څه د لون خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تله ګران دي صرف ستا په رحم به ورته خلک ځي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي
نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و. جهنم پسې کې پټ و؟ په مزو کې پټ دی. ځکه چې عیاشۍ دي، خوشحالۍ دي، بدکارۍ دي، غلا ده، زنا ده، بل عمل دی بل عمل دی، ټولې خوشحالۍ. ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه؟ هر انسان زړه ګناه غواړي، خو ځان به د ګناه نه بچ کړي. نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي، خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې، نو چېرته به ځې؟ جهنم ته به ځې که نه؟ نو جهنم تش په خوشحالو کې پټ شوی و. نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي، دې جهنم ته به داخلېږي. الله د دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به پې تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دی دومره به په هغه باندې څه وي؟ تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و. اوس مې وظیفې شروع کړی، مونځ او دس مې شروع کړی، یو کار مې هم سم نه خوري. داسې وي پکې اکثر خلک که نه؟ وظیفې هم کوم، مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی. زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه؟ هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي، دغې مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړې ده که نه د هرې سختۍ سره بیا څه دي؟ خوشحالۍ. د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ. خو د دین اسلام د پاره دا چې د دنیا د پاره د تکلیفونه برداشت کړه بیا وچې وروسته به خوشحالۍ راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړی الله تبارک وتعالی به بیا ښې ورځې راوستې. تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه. د نبي علیه السلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یوه علاقه ده، دی د هغې اوسیدونکی و او دی د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و. جیداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و نو مجوسي و. مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلوي، هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د ده پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و. هغې اور نګراني به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاګیردار سړی پلار و نو دوی به دی به پټي و جیداد و هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه. په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و، عیسایت و، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه وه د عیسایانو، هغوی به پکې عبادت کوو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم، زه خو د اور عبادت کوم.
هغه ورته وایي د اور عبادت ولې کوي د الله عبادت ولې نه کوي د دې اور د دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دن نه کړه چې سیزي دي او که سیزي دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو پکار دی چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو اوس دې اور ته خو لاس دن نه کوي نه دا خو سیزل کوي نه هسې یو عبادت کوي سوځي دی او عبادت یې هم کوي نو عبادت د چا وکړم د یو الله بندګي وکړم بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کړو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو هلته کې به عبادت کو پلار یې پرې خبر شو چې پلار یې پرې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ډېر زیات ووخو ته ما ته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی در دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وی تړو بهرحال دا هغې عبادتخانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه یې ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ویل ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو کو ته راسره ملګری کېږي روان شه نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو هغې قافلې ته یې ځان ورسو او لاړ شام ته یې ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته یو تن وښوی دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و ده د هغه خدمت شروع کړه خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کوم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته ویل ټیک ده زما سره به ده به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو د زنکدن ټیم و بیمار شو نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم څه لار وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو وایي په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل فادري ته ورسېد هغه ته یې خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم هغه مړ دی هغه راته چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وایي ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغه نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی وایي ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښکړی و خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلی په څه طریقه یې جمعواري کوله ما د ده خدمت کو دی هم بوډا و وی دی رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي بهرحال دی هم مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینمه که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایلي هغه به زه پېژنم څنګه
دغه پادري ورته تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخر زمانې پیغمبر وي کمې وي یو دا چې د آخر زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه تش بیابان به وي شګې به وي چینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی درېیم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی وی دا 15 خبرې چې دی به پرې وموندلې که نه دا د آخري زمانې پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وایي دغه پادري مفات شو مونږ دفن کو او زه د هغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بیزې واغستې تجارت مې شروع کړو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بیزې به څارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بیزې مې واغستې ځان له مې تجارت هم کو هغه مې سرولې هم په خوشکو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وایي چې موږ د مکې یو ما وایي چې یاره داسې دې زمانه کې خو تاسو خبر شوي نه یې چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی وایي چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چېرې زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي چینکي پکې نشته ما چې زه اول علامت خو مې وموندم اول علامت مې وموندم بیا مې ورته ویل چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته ویل چې یاره تاسو به ما خپل کلي ته ځان سره بو نه ځئ دوی راته ویل چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه ما ورته ویل چې ټیک ده بهرحال دې قافلې چې کله واپسي کوله ما ته ویل چې موږ خو ځو را سره ځي ما ویل چې زر سره ځم دوی سره مې واپسي وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمان وختل دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بیزې وي په لاره یې د هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلم زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم په هغې وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته یې بوستم د تجارت قافله وه وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی موږ به خرڅوو ما ډېرې چغې وویلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم چا منله او روغه قافله وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایي کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړ سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه هم جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسوم دین حق قبول کړمه نه خو زه غلام شوم زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به یې بیا چې کوم ځای به چاړان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نه شم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې ژړل الله ته بهرحال دی که چا چې اخیستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه 15 ځایه خرڅ شوم په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته وایي چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وي کجورې پکې ډېرې وي نو زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو
ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده. علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځي که نه نو په بس کې چې ناست دی که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والی دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي. چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي. چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوي د دغې ځای نه څه شروع کړه درود شریف په شروع کوي. دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده. د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي. د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده. نو ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي. به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي. ما به له ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات و. وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپي چغې شو شور شو په مدینه منوره کې. وی زه لږ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی. وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتې دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه. وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو. پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی. وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو. وی نه راغلم خپل مالک لره. مالک ته مې وی چې ما له لږې کجوري نه راکوې غلام دی که نه ما ته چې ما له لږې کجوري نه راکوې زه له دغې سړي خوا له ځمه ځان سره به لږې کجوري ووسمه. هغه راته وی چې ولې نه کجوري والتې که نه وی د ځان سره مې کجوري واغستې. وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله. وی چې ورسېدم ما ورته کجوري مخې ته کېښودې. ما ورته وی چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم. ما ورته وی چې دا کجوري د څه دي. ما ورته وی چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده. نبي علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې. خو ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ. ما ورته وی چې تاسو وی چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو. وی رالمه بیا د مالک خواله وی څه ورځې پس مې ورته وی چې ما له لږې کجوري نه راکړه زه هلته ورځم. وی چې واله که نه وی بیا مې کجوري واغستې. چې واغستې وی بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم. وی ما ورته کجوري کېښودې چې سلمانه څه دي. وی ما ورته وی چې کجوري مې راوړي دي خو دا تاسو قبولې کوئ نو. ما ته چې د څه کجوري دي. ما چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره. وی نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته وخوړه بیا ملګرو ته چې هلکه وخورئ وخورئ. وی هدیه یې وخوړه هم په ملګرو هم تقسیم کړه. ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو. اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی. وی د نبي علیه السلام سره داسې کېناستمه بیا پاسېدم. د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم. د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم. اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم. بار بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم. ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا څادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم. ویلی خو مې نه شو. ما وایي چې زه دا څادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم. نبي علیه السلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي. سلمان فارسي څه لیدل غواړي. نبي علیه السلام داسې د ځان نه څادر ته وکړی کمیس نه و. نبي علیه السلام دا څادر داسې ښکته وکشه چې وکشو. مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د هګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پرې و. چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه السلام ته په جلا شوم چې د الله پاکه پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل. نبي علیه السلام له رالمه په جلا ورته شوم. ما ته چې کلمه راته ووایه. کلمه یې راته وویلله. ما ته چې سلمانه دلته راځئ ما چې د الله پاکه پیغمبره نشم راتلی. زه خو پردی غلام یم. زه به ستا خواله څنګه راسم. زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم. نبي علیه السلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه. عقد کتابت ورسره وکړه. مکاتب دې تا جوړ کړي. ووایه ته زه به له دومره دومره پیسې درکړم ما آزاد کړه. دا عقد ورسره وکړه. ما وایي چې ټیک ده. لاړم خپل مولا ته مې وي چې ما آزاد کړه زه به درله پیسې درکړم.
نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یې نه که نه داسې که نه زما نه مولا ډېر رضا وي هغه راته وایي سلمانه دومره به سره راوړي دومره به سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې راله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي نو بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ما وایي چې زما ارمان نه پوره کېږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي ته کجوره ناله کې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې خو کلونه لګي کجوره ناله کوي که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي ما چې دا ارمان زما نه پوره کېږي رالم نبي علیه صلات وسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته وایي چې ولې ما ورته چې یو قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دی زه غلام یم او دویم هغه و چې کجورو باغ راله ولګوو چې دانې ونیسي بیا به دې ازاد ومه نو دا کېږي نبي علیه صلات وسلام راته وفرمایل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که تا ورسره څه که پخه که الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبر وکړه حق زه سره وکړه بیه سره پوره که صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وایي چې دا حق راته منظور دی دا راته څه دی بیه زمونږ منظور دی چې صحیح د هغه هم په خندا شي صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوي بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیه مې ورسره وکړله ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه صلات وسلام راپسې سوال جواب وکړي سلمان فارسي ته وایي چې زما خواله راشي د نبي علیه صلات وسلام خواله رالمه نبي علیه صلات وسلام راله سره راکړو چې سلمانه دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبي علیه صلات وسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ و دومره خوښ د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ و وي سلمانه واله دا سرو د الله پاکه پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمانه دا اوسه ته خو ورته دا وتله که نه دا خو ورته وتله وي چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وي چې هغه وتلل چې څومره هغه ولي دومره وختل هغې کې سره ولږ ما چې وړو ولږ خو چې څومره هغه ولي دومره وختل دا د نبي علیه السلام څه وه معجزه وه د نبي علیه السلام خیال سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبي علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی نبي علیه السلام راته وایي چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبي علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې د کجوري پکې کرل غواړي نبي علیه صلات وسلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړه کجوري زه په خپله کرم نبي علیه صلات وسلام تمامې کجوري په خپل لاس نحل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبي علیه السلام باغ ولګو کجوري یې نال کړي چې کجوري یې نال کړي کجوري دومره زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راته ټولو کجورو بار ونیو په یو کال کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر غټې شوې سلمان فارسي راغی د الله پاک پیغمبر کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشه نن دارې له لږ کره نبي علیه صلات وسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولي په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دي نیولې نبي علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورو نیولي دي دوه ډکو پکې ولې نه دي نیولي عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کړلي دا پکې ما کړلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجوري نه دي کړي نبي علیه السلام وایي دا وباسئ شابه یاله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نار کړو او چې څنګه یې نار کړو هغې دوه ډکو هم بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وایي چې باغ راله وکړه او چې کجوري وکړي بیا به ته ازاد یې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل وي سلمانه ته ازاد یې ته ازاد یې الله سلمان فارسي راغی د نبي علیه صلات وسلام په خدمت کې دی بیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام دپاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي الله
دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسم رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسم رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي نبی علیه الصلاة والسلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوگر ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویلی دی شاعر ورته ویلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک شهیدان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاڼې مبارکې د وینو ډکې کړي دي شوي دي که دا نه دي شوي عائشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده یا عایشې چې کله طایف ته لاړم که نه د طایف خلکو په ګوتو وویشتم هغه ورځ راباندې ډېره سخته راباندې ډېره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړي او تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به په یو طرف گزار کېږي کله به در باندې په بل طرف گزار کېږي برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان د سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.